راغلي یو نن موږ رانیګټ ته چې دا په بونیر کې یو ښه یادګار او تاریخي ځای دی. تقریبا 3,500 کاله مخکې دلته یوه راني پاتې شوې وه. د هغې په باره کې به نن تاسو ته موږ قسم ځایان ښیو. بره که څوک وي د هغې نه به تپوسونه کوو. دا ورته د راحتو لار ده. د پښتون د عظمتونو ځمکې ستا د دې شاړو نه ګلونه قربان ستا د دې کاڼو نه لالونه د پښتون د غیرتونو ځمکې د پښتون د عظمتونو ځمکې ستا د دې شاړو نه ګلونه قربان ستا د دې کاڼو نه لالونه چې په فخر کیږي په هغه زورې چې په فخر کیږي تا نه مې پلار هم مې نیکو نظار شه. الرحمن الرحیم. نننی پروګرام زمونږ یو داسې ځای ته راغلي یو په بونیر کې چې دې ته وایي رانیګټ. دا یو تاریخي ځای دی. دلته که تاسو ته مونږ وښیو دا پخواني کنډرات دي. په دې کنډراتو کې که تاسو سوچ وکئ نو په دې دیوالونو کې دننه دا سیکه چړاو شوې ده، تانبه لګېدلې ده په هر یو دیوال کې. دې ته ګورئ دې کې اوس داسې ځایان دي لکه دا به والو دا ګوره چې اوس د هغه وخت مثال یا تنور دی یا هر څه څیز دی. دې دیوالونو ته وګورئ په دې کې دا دي په هر دیوال کې به باقاعده اوسپنه چړاو شوي سیکه. داسې مونږ تاسو ته اوس نور ځایان ښیو لکه دا ګټ په والو. دا ګټ چې دی دا داسې سیړی ده پخواني حساب باندې چې یا په دې باندې هر څوک به کېناستل څه خبره به کېده. دا باقاعده دې ته سیړی دي او داسې به تاسو ته مونږ نور ځایان ښیو. که چېرې ویډیو مو خوښه شوه زمونږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، لایک کړئ، ویډیو در سره مخکې شیر کړئ چې نورو ملګرو ته هم داسې ښې ښې ویډیوګانې ورسي. دا ګورئ دا ټول پخواني کنډرات دي. داسې به تاسو ته مونږ ښکلي ښکلي ځایان ښیو. دې ته ګورئ دې دیوالونو ته وګورئ په هر دیوال کې به باقاعده اوسپنه لګېدلي تانبه چې ورته ویل کېږي او سیکه دا په هر دیوال کې. دې ته ګورئ دا ډېر تاریخي ځای دی. دې په صحیح دغه باندې چې تاریخ ولټئ ډېر ښه او قیمتي ځای دی. دې ته لرې لرې ځایانو نه خلک چکرونو له راځي. او داسې اوس دې ګټ ته وګورئ. دې ګټ کې دا د لاندې د ناستې ځای دی د هغه وخت مناسب یا به پکې څوک سملاستل یا څوک کېناستل.
دا د غره په سر کې دی دا ځای او ښه ښکلې توله لار ده ورته ګاډي هم تر نیمې پورې راتلی شي په بره پکې بیا پیاده لار ده او ویډیو تر اخره پورې وګورئ راځئ مونږ داسې نور ځایونه هم دي کې تاسو ته ښیو مشران دي دې مشرانو نه به دې باره کې یو څو تپوسونه هم کوو چې څنګه ځکه چې موږ خو کشران یو مشرانو ته د دې تاریخ بیا بالکل مکمل معلوم دی دې ګټانو ته وګورئ هر ګټ کې هر دغه کې به خپل خپل ځای خپله د هغه وخت مناسب نښه به داسې به تاسو ته موږ نور ځایان ښیو دا مشر اوس تاسو ته خبره کوي دا واورئ ښه دا څه دي مشره دا د هغه وخت تانبه ده دې ځای نه داسې شروع کړې داسې لګولې داسې په کته داسې هغه دا دغه سریه چې خلک د وسنۍ خلک لګوي دا یې ښه جي ښه ډېر ښکلي دیوالونه دي مضبوط دیوالونه دي او داسې رازو دې ځای ته وګورئ دا پکې ګټ کې کمره ده دې ته وګوره 2 کمرې ځای دی ښه ښکلې برنډه حساب کتاب نه راځئ دلته یو 2 مشران دي د دې سره به خبرې کوو چې دې باره کې څه وایي ښه السلام علیکم جی ښه تاسو چې دې باره کې څه وایئ د دې ځای تاریخ او دغه دا موږ ته لږ په تفصیل سره بیان کړئ موږ خو کشران یو موږ ته نه دی یاد تاسو دې باره کې څه وایئ جی دې باره کې موږ دا وایو چې رانیګټ دی ښه جی دا به راڼه یادېده د پېښور واڼې به یې بند کړې وې د پېښور ټوخا به په سارو به غوبرې کولې را غنم به یې غوبلولو ښه جی ښه هغه غوبرې به چې کېدې هغه سرای به خلکو بیا الوزول هغه دغه نو هغه بوس هغه ټوله به دې خوا راتله نه دې راڼه یو کې هغه الوزول بند کړي دا هغه ځای دی ښه بل مشر سره یو څو خبرې کوو په تفصیل سره چې دې موږ ته څه دې باره کې وایي السلام علیکم جی وعلیکم السلام ښه تاسو چې دې باره کې څه وایئ دا رانیګټ دی ښه او تاریخي ځای دی ښه پخوانی نو موږ خو اوس رالو څه ځای مو ولیده اوس لا پاتې دی نو بس دا پکې یوه کمره ده دا ورسره برنډه ده دا درې دي درې برې مې واړه واړه درې 2 غټ درې دا دي یو دا دی دا په چینو باندې په سټاکو باندې دا جوړ کړي دي په ګټ کې دننه ټیک شو ټیک شو داسې ځایان دي لکه دغه پخوانو کورونو په شان دا درې دي دا په ګټ کې دي لکه دا پوخ ګټ دی دا مثال یا په چینو پکې شوي یا په هر څه شوي دي اوس داسې به دې درې ته وګورو اردو کې ورته پتر دې درې نه داسې لاول مثال لکه دا یو کړکۍ غونته کې به والو د دې کمرو دا ګټ دی په ګټ کې دا جوړ شوي دي دې ته ګورئ دا مونږ ګټ کې دننه ولاړ یو ښه جي او ډېر ښکلی تاریخي ځای دی دا ته وګوره دا پاس چت دی دا ګټ دی زه به دا ګټ تاسو ته ټول په ویډیو کې رالم دا تاسو وګورئ دا ګوره جي دا بالکل یو ګټ دی په دې ګټ کې چې دی نه دننه بیا دا سوریې شوي دی دا کمرې پکې جوړې شوي دي دې ته ګورئ دا اخکه ګټ دی جي دې ته وګورئ اکه یو ګټ دی غټو داسې به والو دلته پکې لکه داسې یو 2-3 ځایان دي چې دا ځایان داسې دي لکه یا مثال د روټو د پخولو ځایان دي دې ته ګورئ لکه زمونږ خلک چې ورته تنور وایي دې ته ګورئ او دا ورسره چې دی نور څه داسې ځایان دي او دا چې دی نه دې نه سیړی راکوزي شوي دي دې ته ګورئ دا ښه ښکلې سیړی د دې نه راکوزي شوي دي دې ته دا بیا د دې طرفه چې دی نورې سیړی ختلي دي په بره دې ته ګورئ پکې رالو دلته بل ځای له لکه دې ځای ته به وګورئ دې ګټ ته وګورئ دې ګټ کې دا ځای دی لکه اخکه پاخه دیوالونه دي اخکه پخواني کنډرات دي او دې ته چې دی نو لکه داسې د مخامخ آبادو ته وګورئ د ډېر وخت آبادي دي ځکه داسې لږ ګډوډ شوي غونډه کې هم دي دې نه دې کې بل ځای دی د کمرې په شکل ځای دی داسې دا دیوالونه دي او د دې دیوالونو ناخوا دا د کمرې په شکل ځای دی لکه د پخواني مشرانو او دا پکې لږ داسې چمن دی او ټول زړه کنډرات دي مخامخ کم آبادي وینئ نو ویډیو کې به تاسو ته داسې ښکاري چې دا ګټ بلاک دی خو دا بلاک نه دی جي دا ګټه ده اردو کې ورته فتر ویل کېږي دا ګوره ګیر چاپېره دا غرونه دي د دې غرونو په منځ کې چې دی مثال دا ځای دی نو تاسو ورته هم راشئ تاسو ته هم خوندونه والئ ډېر ښکلی ځای دی ډېر تاریخي ځای دی ډېر یادګار ځای دی او انجوی دپاره ډېر ښه ځای دی ټیم درته میلاو شي تاسو هم راشئ دلته بل ځای دی دې ته اوس تاسو وګورئ اخ کا شان ځای دی
اخکه کندرات دي او اخکه دیوالونه دي، اخکه وسپنه پکې جړاو شوې ده. داسې به راشو دې ځای له، دا یو داسې ځای دی چې په دې کې مثال یو بکس دی، یو دغه دی چې دې کې به هغه وخت مناسب هر څه کېښودل ځان له. دې ته وګورئ، داسې به مونږ تاسو ته دا ټول ځای ښیو. باقي زموږ سره یو څو مشران دي، دی به تاسو ته د دې تفصیل سره خبرې کړي، ځکه چې زموږ عمر هم کم دی او موږ هم د دې سره رالو دې ځای ته په ړومبي ځل باندې رالو. دا د دې ځای نه ګورئ څومره ځایان دي، څومره دغه دی. دې ته تاسو وګورئ، دې ته ګورئ اخکه پخواني څومره ښکلي دیوالونه دي. داسې بل یو ځای دی دننه ابادۍ غونته دی، دې کې اوس دننه موږ ځو. تاسو ګورئ، تاسو د ویډیو نه خوندونه اخلئ او اخکه دیوالونه دي، اخکه ځایان دي. دا ګټې دي وګورئ څومره ښکلې لکه په دغه شوي دي که نه. دې ته وګورئ لکه سړی ډووي نه چې دا دغه دی. دا ټول چې دی نو دا ګټې دي او د راوښکو ګټې هم نه دي، لکه د هغه وخت مناسب اوسني خلک چې کوم دیوالونه وکړي یا دې وکړي. دې ته ګوره دا چت دی او ډېر ښکلی دغه دی، ډېر ښکلی، ډېر لکه ډېر نایس ځای دی. دې ته ګورئ دا اوس موږ دننه راغلي یو او سیمټ میمټو کار پکې بالکل نشته دی. را مشر وایي ټولې ګټې دي او ډېر سپیشل لارې دي. تاسو چې دی نو بس صرف ویډیو ګورئ، موږ به درته داسې ښکلي ښکلي ځایان ښیو. دا اوس د دې غار نه موږ راووتو، دا یو پول دی، لکه مطلب یو غار دی، یو کمره غونته کې. دې ته وګورئ دا یې دا طرف دی، هغه یې اخوا طرف و. بالکل بابا څنګه خبره کوي چې دومره ښایسته دیوال نشته دی. دې ته وګورئ بالکل. پکې اوس بل یو ځای دی، دې ته وګورئ دواړو طرفو ته دیوالونه ښایسته ښایسته او ښکلي. او مونږ خو د لکه مثال موسم یخ شوی دی، خو مونږ د کتې نه راوختلو، ډېره ګرمي راله وشوله. خو دا موسم چې دی نو دې ځای کې لږ اوس دغه شو ګزاره کوي، ډېر ښکلی ځای دی. او موسم په لحاظ هم چې راخیږي ورته نه ګرمي ته لږ داسې خوله به د نه وځي، بره چې ورته راشي نو بیا دومره څه دغه نشته دی، موسم ټنډه دی بالکل. دا ګورئ ښکلي دیوالونه دي، لکه سیمټو کار پکې ما نه دی لیدلی چې دې کې چا سیمټ لګولي. دې ته ګورئ سیمټ په پکې بالکل خس دی، بس هر یو دیوال کې وسپنه دا ګټه ده، لکه سیکه چې پکې لږ دغه شوي. خو زه حیران دی ته یم چې په هغه وخت مناسب لکه دې دا ګټې څنګه کټ کړي. دې ته اوس وګورئ دا سیړی دی، په دې سیړو دا چې دی نو دا بل ځای دی. دا بابا وي دا پکې کمره ده. دې ته وګورئ لکه ډېر ښکلی ځای دی که نه. دې ته وګورئ دننه زموږ تاسو ته دا کمره ښیو. دا چت پې نشته دی، چت پې نشته دی، خو دیوالونه دي او دغه په هر دیوال کې بیا موږ به تاسو ته بیا هم یو ځل ووایو چې دا ګوره هر دیوال کې به دا وسپنه لګېدلې. دې ته ګورئ دا هر یو دیوال کې دا وسپنې لګېدلې دي او بس ډېر د صفایۍ سره آبادي کړي دي. دا پکې نور داسې ځایان دي ډېر، لکه مثال دغه وخت مناسب د سیلګرو ځای و یا د هر چا ځای و. دې ته ګورئ هره کمره ده، هرې کمره کې خپل خپل ځای او داسې کمرې جوړې شوي دي چې څه ووایم چې که په دې ګولۍ د توپ هم اثر وکړي. دا ګورئ اخکه پخواني آبادي دي د مشرانو د وختو او ډېر ښکلي ځایان دي. دا بونیر کې دی ها، په بونیر کې دي دا خاص او توتالی سره مخې ته دې ته روډ راوتی دی او راشئ تاسو ته هم خوندونه والئ. بابا نه تپوس کوو چې هسې لکه د دې مثال څومره وخت شو، څومره وخت نه دا آبادي ده. تاسو چې موږ ته دا ووایه چې دا د څومره وخت آبادي ده؟ دا د نوح علیه السلام د زمانې آبادي ده. بیا چې دی هغه وخت کې دا ملک تباه شو. ښه جي ښه. دا کورونه دا دې ته ګوره دا اوس ختم دي، دې کې څوک شته نه وو. او هر دیوال کې وسپنه لګېدلې ده، لکه دې ته ګورئ تانبه لګېدلې ده، هر یو دیوال کې دا تانبه لګېدلې ده. او دا ګوره که نه دې ته ګوره، دې تانبې ته ګوره، دا رقم دی نه راوسېده جی جی سوټر دا په کومه نمونه یې لګولې ده. هسې اوسني مصران به داسې دیوالو کې نشي کولی، نشي کولی که نه، انجینر هم نشي کولی. دې ته ګوره که نه دلته راشه ورانو، دې ته راشه، دې تانبې ته ګوره، دې د دې ځای نه شروع کړې ده داسې هغه ځای نه را شروع شوي. دا ډیمپیسای کې موږ اوسني ډیمپیسای کوو، دا هغه ډیمپیسای په ځای باندې دغه لګولې تانبه لګولې. دې ته ګورئ تانبه ده بالکل. دې خوا راځه، داسې راځئ زما دې ګوتې ته ګوره، دا ګوت تانبه ده. ها تانبه ده تانبه ده بالکل، دا تانبه لګېدلې ده. تاسو دې ته وګورئ بل د هغه وخت مناسب لکه په هغه وخت کې نه داسې مشیندرۍ وي نه دغه دا ګټې څومره ښکلې کټ شوي دي. دا تانبه دی
دا ګوته چې زه ګرځم دا تام به ګرځولې ري بالکل 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 ډېر ښایسته دیوالونه یې کړي دي لکه په اوسني وخت کې که سړی غواړي چې ځان له داسې ځای جوړ کړم څه به هم که جوړ کړي نه شي مخې ته روان یو او زه تاسو ګورئ د ویډیو نه خوندونه اخلئ ښه دا پکې داسې بل یو ځای دی لکه ګورئ سیړی ختلي دي دا موږ په دې سیړو باندې بره روان یو او په سیړو کې هم دغه وسپنه لګېدلې ده لکه په هر ځای کې دغه وسپنه ده دا اوس موږ پاس راوخوتو فرست ټایم باندې ما ولیدو په دې ځای باندې چې لږ سیمنټ دغه شوي دي کیدای شي دا اوس چېرته دغه شوي دې ځای سیپ میپ چېرته کوو او دې ته ګورئ دا اوس موږ پاس راوخوتو پاس نه موږ تاسو ته دا ځای ښیو او دې ته ګورئ څنګه چې تاسو ته موږ دا خبره وکړله چې دا ځای ډېر پخوانی ځای دی دې کې مشران ناست وو مشرانو نه موږ تپوس وکړو دا دې کسان لګیا دي کار کوي خاص کر چې د دې ځای کم کسان دي هغوی وایي چې 3.5 کاله د دې ځای وشو دا راني چې وه نو دا راني د دې ځای باندې به د راني حکومت و بوت پرست خلک و مطلب بل مذهب والا خلک و که نه بوتانو والا دې کې چې را کوم سټوپي دي را کوم ځایان دي په دې ځایانو به چې د هغې کې رسه خوشحالي وشوه مطلب ماشوم به یې وشو نور څه به وشو نو دغه شان په دې باندې به هغې خپله خوشحالي کوله خپل دغه به یې کوه دا ګوره ډېر ښکلی ځای دی نور به موږ تاسو ته وایي تقریبا خو لکه ډېر وخت وایي 3.5 کاله ځکه چې د ډېر وخت خبره ده راځئ داسې مخکې ځو مونږ داسې نور ځایان تاسو ته ښیو دا دی وایي تقریبا 52 ځایان دي دا کم د دې د خو بت پرست خلکو دا دغه چې و که نه چې د خوشحالۍ دا ځایان دا 52 ځایان دا ګوره دا داسې نور ځایان دي دې کې به دې خپله خوشحالي مناوله او بوتان به یې ویښي وو تاریخ تپوس موږ دلته دې کسانو نه وکړو موږ ته خپله پته نه وه دې دا خبره وکړله چې دلته به دې بوتان ایښي وو هغه بوتان داسې وو چې یو به یې د هوا و یو به یې د باران و یو به یې د دې یو د دې لکه هغې خپل قسمونه بیان کړي که نه چې داسې باقي دا چې دی نو دا بیا په پېښور کې د دې خپل دفتر دی دا د هغې سره رجسټر ده او پوره معلومات یې هغې ته دي دا ګورئ جي دا خپلې سیړی خپل ځای هر یو خپله شروپه ده خپل ځای دی دا پکې نور لکه داسې ښکلې ویفي ځای دی دا پکې بل ځای دی دا دننه چې دی نو په دې باندې څادرې پرتې دي او دا دې ته ګورئ اخته زاړه کنډرات دي ښکلې ښکلې پلوی سیړی دا په دې کې دننه بیا بل ځای دی دې ته ګورئ دا د هغه وخت مناسب فرش دی څومره ښکلی دی څومره سپیشل ځای دی او مونږ خپله لږ ستړي کړو په ګرځېدو دې ته ګورئ اوس دې ګټو ته کومه ښکلې ګلکاري پکې کړې ګول ګول ځاندې درځم دا دې ته ګورئ ښه دا پکې د هغه وخت مناسب چې کومه خزانه وه نو دا هغه ده دې ته وګورئ دا ډېر ښکلی ځای دی ډېر لږ نه ډېر داسې دا نور ځایان دي پکې دې ته وګورئ دغه ځایان دي پکې ډېر ښکلي ښکلي ځایان دي پکې خو مونږ یې خپله ډېر ستړي کړو دا ځان له حکومت و تر پېښوره پورې به دې حکومتونه چلولو ځای لږ لرې دی مونږ یې خواله تللی نه شو دغې ته رانیګت وایي مونږ یې تاسو ته لږ را زوم کوو دغلته به چې دی نه هغه ناسته وه او د دغه ځای نه چې څه وکړم هغه به یې چلو او دا چې دا مونږ چې پکې ولاړ یو دا نه دا د دې ویل کېږي چې دا د دې یو عدالت و دې ځای نه به هغې حکم چلو دا یې پکې خزانه وه داسې د دې څومره ویډیو چې تاسو ته مونږ مطلب وکړله دا څومره ځای دی د دې ځای اوبه وښکل چې وو لکه اوبه دې کم خور کړي دي نه یې دې ته ګورئ دې ځای کې د دې اوبه وتې دي دا د اوبو له یو داسې یو ځای ورکړی دی دا ګورئ دا ځای په دې کې دا پټې اوبه تللي دي او دا اوبه چې دي نو بیا د دې غر په دې شا اړخ باندې اوړېدلي دا یې ورته یو ټانکی جوړه کړې ده دې کې هغه اوبه دا ناله یې دې کې دا اوبه را دغه شوي دي دا د ګیر چاپېره ایریا ښکاري دې ته ګورئ دا ګورئ ګیر چاپېره چې څومره د دې کم دغه د بیکګراونډ ډېر ښکلی دی او ډېر ښکلی لوکیشن یې هم ډېر ښه برابر دی دې ته ګورئ څنګه چې مونږ د دې کسانو نه تپوس وکړو دوی مونږ ته دا خبره وکړه چې ښکته یې د دې خپل تاریخ لیکلی دی نه دا تاسو وګورئ د دې خپل دغه لکه غونډ ډیټیل دا دي
چې څومره وخت دې وشو څومره وخت کې دا دغه شوی دی دا د کوم ډپارټمنټ سره دی او دا هر څه سره چې د دې کې تفصیل سره لیکلي دا ځان ته پړاو دا دې ته راختو لار د کومې سیړی چې دي ترانې وي